کله چې الله رب العزت اوبه پیدا کړې د پاسې په الله رب العزت د ځمکه پیدا کړه نو د ځمکه به داسې خوځېدله دی به ټال کاوه ټال نو الله رب العزت دا غرونه راواغسته او دا غرونه په دې ځمکه باندې کېغوستل دې ځمکې به بیا ټال نه کاوه الله رب العزت فرمایي منګه دا غرونه میخونه وګرځول میخونه په دې ځمکه باندې ووهل ځمکه به بیا نه خوځېدله اوس سوال دا دی چې آیا د ځمکې نه د غرونو نه دغرنګې د اوبو نه د هوا نه د اوسپنې نه سخت شی شته او که نه کله چې الله رب العزت په دې ځمکه باندې دا غرونه ولګول نو فرشتو د الله رب العزت نه تپوس وکړه یا الله هل من خلقك شيء اشد من الجبال آیا د دې غرونو نور سخت شی شته نو الله ته وفرمایل او نعم شته دی ورته وفرمایل وسپنه حدید دا د دې غرونو نه سخته ده بیا دې فرشتو تپوس وکړه یا الله هل من خلقك شيء اشد من الحديد آیا د وسپنې نه یو سخت شی شته نو الله رب العزت ته وفرمایل او د دې نه یو سخت شی شته وایي څه شی دی نو الله رب العزت ته وفرمایل وایي اور دی اور دا د وسپنې نه هم سخت دی بیا دې فرشتو ته تپوس وکړه یا الله د اور نه سخت شی شته نو فرشتو الله رب العزت ته وایي او د اور نه هم سخت شی شته اوبه دي اوبه دا چې په اور باندې روړې او دغرنګې اورمړ شي نو اوبه دا د اور نه سختې دي بیا دې تپوس وکړه وایي یا الله د اور او د اوبو نه سخت شی شته چې د اوبو نه هم سخي الله رب العزت ته وفرمایل او هوا ده هوا د هر شي نه سخته ده بیا دې اخر کې فرشتو ته تپوس وکړه وایي یا الله هر شی د یو بل نه سخت دی یا الله اوبو نه دغرنګې د اور نه دغرنګې د غر نه دغرنګې د اوسپنې نه دغرنګې د هوا نه یا الله سخت شی شته الله رب العزت ته وفرمایل او یو شی دی یو شی د دې ټولو نه سخت دی هغه صدقه ده چې کله ته د الله رب العزت په نوم باندې صدقه ورکې داسې صدقه چې په ښی لاس باندې ورکې او کس لاس یې سره خبر نه شي داسې صدقه دا د غر نه زیات زور لري د اوسپنې نه زیات زور لري دغرنګې د اوبو نه زیات زور لري د هوا نه زیات زور لري د هر شي نه صدقه زیات زور لري نو دا هغه شی دی چې دا د تمام اشیاو نه سختترین شی دی